مونږ تاسو ته علماء کرامو زندگی وګورو. علماء کرامو تنخواګانې په جماعتونو کې لګي وي او په لوګو تنخواګانو باندې هغه پاک او صفاق ستر کپړو کې ګرځي او چې کله تاسو کې الحمدلله په خپل کې به الله تعالی شکر ادا کوي. هر وخت الله تعالی نه شکر گزار وي، هر وخت خوشاله وي، جوړې خوشاله چا سره ملاويږي، په خندا خوشاله سره خبرې کوي. کم کس چې د دین نه لري وي بهشکه هغه سره پیسې هم ډېری وي، هغه سره مال هغه هم ډېر وي، هر قسم هغه سره به سہولیات وي، خو بیا هم هغه به خفوي او هغه سره به خوشاله وي، هغه ناراضي. نو ما یتمنو لږ څنګه به شروع کول دا وخت کې دی دا د هیڅ چا انتظار نه کوي. دا واقعي ما مخکې هم څو بیره بیان کړی و، خو دې بیان په مناسبت سره یو ځل بیا بیان هم دتا. د یخنۍ موسم وو، یو فقیر هغه چې کوم دی د یو باچا د کور مخې ته یو د نور دکانو نمبایي دکانو، دا فقیر د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره د نمبایي دکان ته راغو او دغه ځای کې هغه د څملاستو اراده وکړه شپه وه، د ویل لکه به شپه تېره کړم او داسې به د ګرم وي لکه به شپه وکړم نو ما باندې به شپه لکه ښه تېره شي. خو باچا د خپلې محل نه د خپل بنګلې نه د هغه فقیر تماشه کوي، د هغه ننداره کوي، ګوري چې دا فقیر دل لګي څه کوي، د یخنۍ کې په یخ فرش باندې پروت دی، ډېر لګي څه کوي. باچا څه وخت وکتل، تماشه وکړه چې فقیر ګوري، نو بیا باچا هغې نه بس اوده شو او دا فقیر هم شپه وه، فقیر هم اوده شو. نو سهار چې شو، سهار باچا سلامت خپل کسان ولېږل چې لاړ شه دا فقیر ما ته راولې، فقیر ما ته حاضر کړي. چې کله فقیر راغی باچا سلامت ته، باچا سلامت ته اوس کې چې وایه فقیره شپه دې څنګه تېره شوله؟ نو د کوم فقیر چې کوم جواب ورکړو دا سرو زرو اوبو په لیکلو قابل دی، دومره زبردست جواب یې ورکړو. وي باچا سلامت زما شپه ستا د شپې څه حصې برابره تېره شوله او زما شپه ستا د شپې د څه حصې هغې نه بهتره تېره شوله. نو باچا سلامت ډېر حیران شو، ډېر سوچ کې شو چې دا څنګه کېدی شي چې ستا شپه زما د شپې د څه حصې برابره تېره شوله او دا څنګه کېدی شي چې ستا شپه زما د شپې د حصې نه څه غوره بهتره تېره شوله. او باچا ورته چې ما خو شپه تا ډېره بهتره تېره شوه، ما ته په زرګو غلامان ولاړو، ما په نرمه ګرمه بستره باندې خوب وکړو، ما ته کمره ګرمه وه، ما ته خوشبویانې پرتې وي، ما په خوشبویانې کې خوب وکړو، په ګرمه بستره کې مې خوب وکړو او تا خو په یو یخ فرش باندې خوب وکړو، ټول د یخنۍ نه رپېدي، نو ستا شپه د ما د شپې نه څنګه بهتره تېره شوله؟ فقیر ورته بیا جواب کوي باچا سلامت چې کله انسان اوده کېږي دغه وخت کې انسان ته خوب نه ورځي، دغه وخت په تا هم راغی، ما باندې هم راغی، خو دغه وخت په ستا په غفلت کې تېر شوي او ما دغه وخت الله تعالی په یادو کې یاد کو، ما د الله تعالی ذکر وکړو، ما د الله تعالی اذکار وکړو، نو دغه وخت ما الله یاد کو، نو دغه وخت زما د ستا د وخت نه بهتره او غوره تېر شو. او زما او ستا وخت چې کوم برابر دی شو د شپې څه حصه، هغه شپه دا وه چې کله انسان اوده شي هغه ته دا پته نه لګي چې زه ګرمه نرمه بستره باندې ودیم که په کوم ځای باندې ودیم، ما ته خوشبویانې دي که ما ته غلامان ولاړ دي، هغه ته دا پته نه لګي. او که یو انسان په یخ فرش باندې اوده شي خو چې کله سترګې ورشي هغه ته دا پته نه لګي چې زه په فرش باندې ودیم او که په کوم ځای باندې ودیم. دا شپه زما او ستا د دواړو شپې برابره حصه تېره شوله. نو باچا سلامت هغه سترګې وغړېدلې. نو زما یقمندو دا زندګي دا تېرېږي، دا د چا انتظار نه کوي. نو موږ تاسو له پکار هم دا چې موږ تاسو هم څومره ګناهونه کړي، څومره خطاګانې هم کړي، د پردي حقونه هم خوړلي دي، هغې ته خپل حقونه واپس کړو او هغې له خپل مال ورکړو او هغې نه څه باندې توبه وباسو او الله تعالی ته موږ رجوع کړو، الله تعالی ته موږ توبه وباسو چې الله موږ څومره ګناهونه شوي، الله بخښنه راته وکړي، دغه ګناهونه زموږ معاف کړي.